बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि تاسو بخیر. نن چې موږ به سٹارټ کوو د اپلایډ نیوټریشن لیکچر نمبر 8 او نن ټاپک زموږ د انیمیا. تاسو آی تھنک ډیټ شیټ هم راغلی دی، نو کوشش کوو چې څومره زدګي چې دا موږ کور کړو. صحیح ده. نو راځو خپل ټاپک له انیمیا زموږ سره جنرالي خو موږ داسې خبره کوو انیمیا چې دا د وینې کمیدل دي، خو د وینې کمیدل دي، خو په چا کې د وینې کمیدل دي؟ نو په دې کې دا خبره منشن کړې چې نان پریګننټ وومن یا نان سموکرز who have a hemoglobin below the 12 gram per deciliter are considered as anemic. زموږ سره انیمیا زموږ سره څه ته وایي؟ کله چې په یو نان پریګننټ وومن کې، مطلب نارمل یو وومن ته مطلب پریګننسي کې نه ده، هغه وومن یا نان سموکر مطلب چې سموکینګ نه کوي او عام دغه یې که نه وومني، نو کله چې هغه کې زموږ سره د هیموګلابین لیول د 12 ګرام پر ډیسیلیټر نه کمیږي، دیټ ویل بی کنسیډر ان انیمیک پیشنټ. ٹھیک ده. ها pregnant women یا non smoker with a hemoglobin level below the 11 gram per deciliter in the first and the third trimester or below the 10.5 gram per deciliter in the second trimester are considered as anemic. اوس دې کې ډبل پوینټ تاسو له درکړی دی، یو پریګننټ وومن ده او نان سموکر ده، او کله چې د هغې هیموګلابین د 11 نه بیلو شي، خو په کم ټرایمسټر کې، په فرست ټرایمسټر کې یا په تھرډ ټرایمسټر، یا زموږ سره دا بیلو شي د 10.5 ګرام پر ډیسیلیټر نه ان د سیکنډ ټرایمسټر، دیټ ویل بی کنسیډر انیمیک. تاسو لپاره رینج څه شو؟ رینج تاسو سره شو 12 تاسو سره د نان پریګننټ او د نان سموکر دپاره شو. بل رینج تاسو له درکړی د پریګننټ وومن او د سموکر دپاره، خو هغې تاسو له څه درکړی دی؟ نارمل درکړی دی چې هغه د 11 نه کله کمي نو دا به انیمیک وي. او چې کله زموږ سره په فرست او په تھرډ ټرایمسټر کې، ځکه چې وومن چې زما سره پریګننټ ده، چې کله پریګننټ نو په فرست ټرایمسټر کې او په تھرډ ټرایمسټر کې چې ته هیموګلابین لیول ګوري او هغه زما سره د 10.5 ګرام پر ډیسیلیټر نه کم راځي، دیټ ویل بی کنسیډر ان انیمیک پیشنټ. ٹھیک ده. نیکسٹ انیمیا مینجمنٹ. اوس که یو وومن دی او هغې ته یا مین دی هغې ته انیمیا وشوه، نو وټ ویل بی یور مینجمنٹ؟ ته به د هغې لپاره څه کوې؟ نو انیمیا مینجمنٹ کې زموږ سره راځي ا تھراپیوټیک ډوز آف 60 ملي ګرام to 120 ملي ګرام پر ډے of the elemental iron is prescribed. په دې کې زموږ سره خبره دا ده چې یو تھراپیوټیک ډوز هغه زموږ سره سره د 60 ملي ګرام نه واخله، د 120 ملي ګرام پر ډے په حساب باندې به ته ورکې، او دغه کم آیرن چې دی دا به مطلب که ته د ډایټ نه ورکې او که ته سپلیمنټس ایټسټرا نور څه ورکې، نو د هغې نه هم دا اخیستی شي. صحیح ده. ان اډیشن a low dose vitamin mineral supplement is prescribed to ensure the adequate amount of the copper and zinc. ښه جي، دلته موږ دا خبر کوو که نه چې زموږ سره په لو ډوز وایټامین او منرل سپلیمنټ چې کله موږ ورکوو، نو دا موږ پرسکرایب کوو د څه لپاره چې موږ وایو چې د کاپر او د زنک لیول چې دی هغه موږ مینټین کړو، ځکه چې دا د کاپر او د زنک ابزاربشن هغه پروسس ما تاسو شاته ویلی و پریویس لیکچرز کې چې دا د هغه پروسس چې دی هغه څه کوي؟ هغه دا ډسټرب کوي. نو موږ وایو چې د کاپر او د زنک لیول زموږ سره صحیح ایډیکیټ وي. نیکسټ دی زموږ سره د RDA of the 400 mcg of the folate during the pregnancy can be met by a well-chosen diet. Supplements of the folate are recommended for the for the pregnant women who are not meeting this level of intake. زموږ سره کوم چې RDA دی، د RDA of the recommended dietary allowance. نو RDA stand for recommended dietary allowance. صحیح ده. دا ځان سره یاد ساتئ. recommended dietary allowance زموږ سره څومره دی؟ recommended dietary allowance زموږ سره دی د 400 مایکروګرام MCG of the folate during the pregnancy. کله چې موږ په پریګننسي کې زموږ سره موږ د 400 MCG په حساب سره موږ څه اخلو؟ فولیټ اخلو. دا زموږ سره یو ویل چوزن ډایټ دی. صحیح ده. مطلب په کار دا دی چې موږ دومره واخلو. سپلیمنټس اف د فولیټ آر ریکمنډډ فار د پریګننټ وومن. د دې زموږ سره سپلیمنټس موږ ریکمنډ کوو هو آر ناٹ میټینګ دس لیول اف انټیک، چې کله زموږ سره دس لیول دا لیول اف انټیک چې زموږ سره نه برقرار کېږي، نو موږ بیا څه نور بیا موږ سپلیمنټس هم ورکوو. نیکسٹ زموږ سره پریویلنس اف انیمیا یا آیرن ډیفیشنسي ان پاکستان.
اوس دا اصل کې پریویلنس اف انیمیا موږ خبره کوو خو ان ټرم اف آیرن ډیفیشنسي موږ وایو. اوس انیمیا نور کازز د وجې نه هم راتلی شي خو دلته موږ صرف خبره اونلی د آیرن ډیفیشنسي انیمیا کوو. ټیک ده دا خبره تاسو ځان سره یاد ساتئ. ښه جي no, a systematic review of the meta-analysis, including the many studies and the national survey NNS 2011 and NNS 2018, found that the overall full prevalence of the anemia among the pregnant women in Pakistan is about 70.4%. نو دا خبره کوي کنه کوم چې systematic review and meta analysis شوی دی په 2011 کې او په 2018 کې، نو د هغې مطابق دوی چې په پریګننټ وومن کې زموږ سره انیمیا 70.4% ده. ټیک ده دغه رینج تاسو ځان سره یاد ساتئ. MCQs دپاره اکثر دا راتلی شي چې 70.4% زموږ سره ریشو ده according to NNS 2011 and NNS 2018. صحیح ده. او خو دا خبره ده چې دا among the pregnant women ده. The same review reported that the NNS 2018 prevalence for the pregnant women was په دغه ریویو چې ده په 2018 کې هم راغلی و. هغه وایي چې پریګننټ وومن کې زموږ سره 35.2% ورال ده. صحیح ده. with the rural pregnant women having the او کوم چې رورل پریګننټ دي نو پای کې مطلب لږه های وه او پای کې زموږ سره څومره ده پای کې 38 اپروکسیمیټلی 38.2 ده. صحیح ده. Next is among Sarah, a study in cohort 3 gynecological clinic in 2024-25 with the 600 pregnant women found that 68% prevalence of anemia. اوس دا خبریات ساتئ په کوهارت کې یو سټډي شوې وه. دې نه داسې MCQs نه راځي. صحیح ده. خو بس بهرحال تاسو یاد ساتئ 3 گاینیکولوژیکل کلینکس او د هغې مطابق د 2024 او د 25 هغو 600 پریګننټ وومن چې دی هغه کتلي وي او په هغې کې دوی دا ریکارډ کړي وي چې 68% اف د پریویلنس اف انیمیا د هغو HB چې و هغه د څو هیموګلابین لیول چې و هغه د 11 برابر یا د 11 نه کم و. صحیح ده. among those 45% had mild and 23% had moderate anemia. په دوی کې 45% زموږ سره mild anemia وه او 23% چې دی هغه پکې moderate anemia وه. In Punjab, Faisalabad study of the 150 pregnant women, 37.3% were in a suspected anemia group. Among them, 74.6% were iron deficient. Even those without suspected anemia, 41.3% had iron deficiency. نو اوس په دې خبره دې پریګراف کې دا خبره کړې ده چې پنجاب کې موږ سره یو سټډي شوی و فیصل آباد کې په 150 پریګننټ وومن باندې او په هغې کې 37.3% چې و هغه سسپیکټډ وه. صحیح ده. 37.3% پکې زموږ سره څه و سسپیکټډ انیمیا وه. سسپیکټډ مطلب دا دی چې په میاشت پس ورته راتلی شي یا ورته سبا له ورته لګېدی شي بل ورځ له ورته لګېدی شي مطلب څه ټایم پس چې دی هغه دې ته راتلی شي. صحیح ده. دغه سسپیکټډ انیمیا ده. بل among them او بل زموږ سره 74 approximately 74.6% were iron deficient او بیا په هغه 37.3 کې زموږ سره 74.6% چې و iron deficient والا و. مطلب دا نور شي دا نور چې کوم انیمیا وي ما تاسو ته ویل دلته موږ صرف د آیرن ډیفیشنټ انیمیا خبره کوو. نور انیمیا د مطلب د هغه ډیفرنٹ کازز دي د مختلف وجو نه هغه راځي که نه نو هغه نورې خبرې موږ نه کوو. خو چې کله زموږ سره آیرن کم شي او د آیرن ډیفیشنسي د وجې نه کوم انیمیا راځي هغه زموږ سره آیرن ډیفیشنټ انیمیا ده او هغه زموږ سره په دغه 37.3% کې زموږ سره که دغه 37.3% موږ واخلو په هغې کې 74.6% پکې زموږ سره آیرن ډیفیشنټ و. کلیر لیکن دغه پوینټ دی دا صرف یاد ساتئ. نیکسٹ high burden. High burden, the prevalence of anemia in the pregnant women in Pakistan is very high. زموږ سره پاکستان کې چې دغه prevalence of anemia په pregnant women کې ډېر زیاته high ده. often 50 to 70%. که موږ د prevalence rate د دې خبره وکړو نو دغه زموږ سره 50 to 70% depending on the location. په location depend کوي په socio economic status depend کوي په health care access باندې depend کوي. دا خو easily صحیح ده. بل iron deficiency is a major cause. نو major cause زموږ سره iron deficiency ده. The many study confirm that iron deficiency is the predominant cause of anemia in pregnancy in Pakistan. For example, in Punjab study 75% of the anemic pregnant were iron deficient. نو اوس دا خبره یاد ساتئ کوم چې موږ په دې شاتنیز په دې سلایډ کې موږ ووي دې هم د دې ځای نه دا خبر راغلی دی 74.6 یا 75%. نو 75% of the anemic patient were iron deficient. صحیح ده. کوم چې anemic women وي یا anemic pregnant women وي پای کې 75% پکې څه وي iron deficient وي. دا خبره به یاد ساتئ.
نیکسټ زموږ سره ویریشن بای د ریجن ان ټرایمسټر. اوس انیمیا چې زموږ سره په دغه باندې هم ډیپینډ کوي، مطلب په بعضې ټرایمسټر کې انیمیا ته خامخا راځي، صحیح ده، او بعضې ریجنس کې چې د انیمیا خامخا راځي. فار ایگزامپل د ریټ ور هایر ان د لیټر ټرایمسټر. فار ایگزامپل که موږ د تل ټرایمسټر خبره وکړو که نه، یا د سیکنډ ټرایمسټر، نو په هغې کې زموږ سره ریټ ډېر زیات هایي، ځکه چې هلته ماشوم له بلډ پکاري، هغې له نور نیوټرینټس پکاري، نو مور زموږ سره صحیح هغې زموږ سره. او دویمه خبره زموږ سره په رورل ایریاز کې چې دی په هغې کې هم زموږ سره امنګ د وومن وذ د لو ایجوکیشن، د هغوی سره دومره ایجوکیشن نه وي، دومره نالج د هغوی سره نه وي چې موږ خپل مطلب ډایټ چې دی هغه موږ پوره واخلو. دغه شان لو انکم وي، مطلب پیسې ورسره نه وي، پاورټي که نه، دغه شانتې پور ډایټ وي. آر دوز with the less access to prenatal care or the iron supplementation. The systematic review found that the anemia is higher in the second trimester. MCQs point of view سره د very important د MCQs دی چې یاد ساتئ. MCQs کم یو دی، MCQs دا MCQs دی که نه، چې systemic review found that the anemia is higher in the second trimester. MCQs داسې راتلی شي چې in which trimester the risk of the iron deficiency anemia is higher. نو زموږ سره second trimester دی. In the second trimester the risk of the iron deficiency anemia is very higher among the pregnant women. ٹھیک ده؟ improving the trend but still inadequate. په دې کې موږ ټرند چې موږ پروموټ کوو، امپروو کوو، خو زموږ سره بیا هم د هغې کمی دی. لکه فار ایگزامپل سم پروګرس ان د iron supplementation during the pregnancy has been observed but the coverage and consistency are often lacking. اوس څه پروګرس چې دی هغه راځي هم د دې د وجې سپلیمنټیشن موږ ورکوو، د هغې نور آیرن سپلیمنټس ورکوو، وایټامنز ورکوو، صحیح ده. نو د هغې سره مطلب څه کوریج کېږي، خو بهرحال بیا هم هغه شته حساب دی، صحیح ده. نیکسټ زموږ سره امپلیکیشن ریسپیکټر. اوس د دې لپاره امپلیکیشن او ریسپیکټر څه دی؟ نو بیکاز د آیرن ډیفیشنسي انیمیا ان د پریګننسي کیریز د ریسک. اوس آیرن ډیفیشنسي انیمیا چې دا یو ډېر غټ ریسک دی د څه لپاره؟ د مدر دپاره هم او د پیټس دپاره هم، صحیح ده. نو د های پریویلنس هیز serious public health implication. Some associated restrictions in the Pakistan from the study include. نو اوس دوه ورکړي دي، نو په هغې کې زموږ سره څه دي؟ لو ډایټري انټیک دی of the iron rich food. موږ iron rich food چې دی فار ایگزامپل فروټس چې دی موږ کم خورو، ویجیټیبلز کم خورو، دغه شان میټ غوښه چې دی هغه کم خورو، یا پور ډایټري ډایورسټي ده زموږ صرف په یو خوراک باندې موږ غوښه خورو، نو موږ صرف بیا غوښه خورو. که سبزیانې شروع کړو نو هغه بیا صرف سبزیانې خورو، صحیح ده. نو دغه زموږ سره پور ډایټري ډایورسټي ده، زموږ سره ډایټري ډایورسټي نشته. موږ د ورځې چې دی بس یو خوراک وخورو، بیا به سبا له باندې هم هغه خوراک وخورو، په بله ورځ باندې نو هغه زموږ سره دغه نشته چې موږ د چینج کوو د اکارډینګ ټو د ډایټ چې دی بیلنس ډایټ چې دی موږ واخلو. Low socioeconomic status and low education, lack of the awareness or use of the iron supplementation, higher parity, multiple pregnancy and being in the later trimester. was یہ کې دا پیرټي ټکی راغلی. پیرټي دې ته وایي که نه، کله چې یو مدر پریګننټ شي او هغه خپل ډیلیوري وکړي، مینز دیټ از مطلب د یو پیرټي دی پوره کړه، صحیح ده. اوس په دې کې بعضې داسې وشي چې هغه پریګننسي وشي او هغه مطلب په منځ کې ایبرشن وشي، مسکریج وشي، یا لو مطلب دا دی چې هغه پری ټرم چې ډیلیوري وشي که نه، نو دغه زموږ سره بیا راځي په پیرټي کې، دا نه راځي، مطلب دا خپل ټایم ته دی ونه رسول. نو هایر پیرټي، ملټیپل پریګننسي اینډ بینګ ان د لیټر ټرایمسټر. او په لیټر ټرایمسټر کې زموږ سره دا رسک چې دی هغه کیدی شي د انیمیا. بیا نیکسټ زموږ سره infant and the child nutritional need and recommendation. اوس زموږ سره نارمل ریکمنډیشن زموږ سره څومره دي چې موږ انفنټ له به څنګه خوراک ورکوو، او انفنټ له به څومره خوراک ورکوو، دغه شانتې چلډرن له به څومره خوراک ورکوو، او ورپسې د هغې زموږ سره کم پراپر پروټوکولز او ریکمنډیشن یا د بیلنس ډایټ دپاره دغه ریکمنډیشن څنګه دي هغه موږ اوس ډسکس کوو. په هغې کې د ټول نه اول نه ورکړي د انفنټس دپاره. انفنټ وایي څه ته اول تاسو دا وپېژنئ. انفنټ زموږ سره هغه ماشوم چې هغه د برت نه واخله او د 12 منځ پورې، صحیح ده، یا د مطلب د یو کال نه پښکته باندې دغې ته موږ انفنسي سټیج وایو، او هغه ماشوم ته موږ انفنټ وایو، صحیح ده. ښه جي. انرجي نیډ دله به څومره انرجي پکاري؟ نو ویری های ریلیټیو ټو باډي سایز ډیو ټو د ریپډ گروث ان د برین ډیولپمنٹ. په 0 to 6 منथ کې بدله پکاري اپروکسیمیټلی 108 مطلب 108 کیلو کیلوریز انرجي
پر kg پر ډے. اوس که دی چېرته 2 kg نو دله بیا په 108 کې به دله په 2 کې ملټیپلای ورکړي. ټیک ده. نو هغې نه به راشي څه شی 216. نو 216 کیلو کیلریز به دله پر ډے په د شپږو میاشتو پورې ورکړي. اوس چې کله د مطلب په دې شپږو میاشتو په دوران کې داسې شي که نه د ده د باډي چې دی ریپډ گروث کېږي، برین ډیولپمنټ کېږي، هغې انرژي ډېره زیاته پکاري. نو ټایم سره بیا موږ کمو. صحیح ده. خو دا دلته د کم حساب چې لیکلی دی پر کیج لیکلی دی. ریممبر دس چې دس کلکولیشن از ټوټلی ان د بیسټ اف د پر کیجي. نو که تاسو له هلته چېرته په دې باندې MCQ داسې سیناریو بیس درکړي چې فار ایګزامپل زما سره یو ماشوم دی او هغه دی 5 kg. نو 5 kg دی او انفینسي کې راځي، مطلب انفینټ دی، او تا ته وایي چې د 8 میاشتو دی یا د 9 میاشتو دی یا د دغې درکړی که نه، او 5 kg دی. نو تا ته به دا نارمل رینج معلومي چې زموږ سره د 1 kg لپاره 108 دی، نو بیا به د 5 kg لپاره څو شي، په دې 108 له 5 کې ضرب ورکړي، هغه ویلیو به زموږ سره د هغه ماشوم لپاره شي. دغه سیناریو بیس MCQ ذریعې راتلی شي. دا ځای د MCQ لپاره څه شی دی امپورټنټ دی. ټیک ده. ښه جي. بیا د 7 نه له 12 من پورې د هغې لپاره چې دی اپراکسیمیټلی 98 کیلو کیلوریز پر kg پر ډے په حساب به ورکړي. صحیح ده. نیکسټ. ښه جي. میکرو نیوټرینټس. اوس د میکرو نیوټرینټس حساب دی نو د 0 to 6 منت کې چې دی 1.5 ګرام پر kg پر ډے. صحیح ده. په دغه حساب به ورکړي. اپراکسیمیټلی د 9 نه والا 11 ګرام پر ډے په حساب راځي. صحیح ده. ځکه چې دوی دا نه دغه اپراکسیمیټلی اخیستلی دی د 9 نه والا 11 ګرام پر ډے. دا ګرام پر ډے دی. صحیح ده. دا د ډے په حساب سره دی. د خونې چې ورکړی دی 1.5 ګرام پر kg ورکړی دی. نو دا د kg حساب دی. که فار ایگزامپل 3 kg نو بیا به 1.5 له 3 کې ضرب ورکړي، نو هغې نه به راشي 4.5. نو د 4.5 چې دی دا زموږ سره پر ډے په حساب به بیا ورکړي. ټیک ده. ښه جي. بیا نیکسټ دی زموږ سره د 7 نه والا 12 من پورې، نو هغې لپاره چې دی ویلیو ورکړی د 1.2 ګرام پر kg پر ډے. بیا نیډډ فار د ټیشو بلډینګ، دا زموږ سره پروټین د څه لپاره پکار دی، د ټیشو بلډینګ لپاره او د انزایم انټي باډي د دې دغه لپاره جوړېدو لپاره. صحیح ده. داشان پیټس چې دی زموږ سره 40 نه واخله 55% of the total calories. د ټوټل کیلریز که حساب که موږ واخلو نو مطلب د نیمې نه سیوا انرژي دی پیټس نه اخلي. نو پیټس دلته ډېر پکار دی. صحیح ده. provides the DHA مې تاسو ته مخکې هم ویلو ډوکوسا هیکزانویک اسید. صحیح ده. and ARA اریکاډونیک اسید for the brain, retina and the nervous system. ټیک ده. بلې کاربوهایډریټ نو لیکټوز is the main carb from the breast milk. د breast اصل کې هغه الریډي په breast feeding باندې وي، نو چې کله هغه په breast feeding وي نو دا لیکټوز خو هغه ته میلاویږي. صحیح ده. خو دله دا نارمل رینج موږ سره څومره دی، هغه 95 ګرام پر ډے په حساب باندې به دله ورکړي اپروکسیمیټلی. بلې مایکرو نیوټرینټ. نو مایکرو نیوټرینټ کې زموږ سره راځي آیرن، زنک، وټامین ډي، وټامین کې، آیوډین ایټسټرا. پای کې آیرن چې دی زموږ سره سټور ډیپلیټډ بای د 4 to 6 month. آیرن فورټیفاید فوډ ار د فارمولا نیډډ. اوس چې کله زموږ سره آیرن چې دی که نه هغه مطلب په 4 to 6 month باندې کم چې د مدر هغه آیرن نازي، نو هغه خو ډیپلیټ شي، مطلب ختمېدو والی، کم چې سټور شوی په دې کې آلریډي که نه د ډیلیوري مطلب بیفور د ډیلیوري په دې کې کم سټوري، نو هغه چې دی هغه ختمېدو والی. نو پکار دا چې دلته موږ دا یوه خبره کوو، موږ وایي هارډ فوډس چې دی که نه هارډ فوډ مطلب کم کلک خوراکونه چې ډېر زیات کلک نه، خو بهرحال سالډ فوډ به ته زه وایم. سالډ فوډ د دې لپاره ډېر اپروپریټ راځي که نه. نو سالډ فوډ چې دی هغه ماشوم ته موږ وایو چې د شپږو میاشتو نه پس به تاسو ورکوئ. صحیح نه. دلته دا رینج ورکړی ډیپلیټډ بای د 4 to 6 month. نو هلته 4 to 6 month کې مسله دا ده که نه د 6 month نه موږ وایو پس به ورکوئ. نو 6 month نه په کومه باندې چې موږ ورکوو د هغې ضرورت هم نشته، او بل ماشومې چې دی هغه یې دغه کولی هم نشي، دغه مطلب دونه ډایجیشن ایبیلیټي هم نه وي. صحیح ده. نو 4 to 6 month نه پس به موږ څه ورکوو، آیرن فورټیفاید فوډ ار فارمولا نیډ. بیا ولا موږ فارمولا هم ورکولی شو دغه شانتي څه ورته وایي فورټیفاید آیرن فورټیفاید فوډ ولم ورکولی شو. داسې فوډ چې پای کې اونلی آیرن هغې ته موږ آیرن فورټیفاید فوډ وایو. دغه شان زنک دی، نو زنک نیډډ فار د گروث اینډ امیون ډیولپمنټ. دغه شان وایټامین ډي دی، نو وایټامین ډي زموږ سره 400 یونټ پر ډے په حساب سره به ورکوې. سپلیمنټیشن ریکمنډډ ایکسکلوزلی بریسټ فیډ. ایکسکلوزیولی بریسټ فیډینګ دې ته وایي که نه چې کله مطلب صرف او صرف بریسټ فیډینګ کوي، نور ته هېڅ هم نه کوي، نو دا په هغه کیس کې ولته ویټامین ډي 400 یونټ پر ډے ورکړي. دا شان ویټامین کې، نو ویټامین کې انجکشن ایٹ د برث پریوینټ د هیموریج. دا موږ په دغه کې څنګه چې ماشوم وشي نو ډایرکټ چې موږ ته ویټامین کې انجکشن کوو، موږ چې هیموریج ایټسټرا دا هغه ته ونه شي. آیوډین چې دی کریټیکل پارټ د تایرايډ ان د برین ډیولپمنټ. دا موږ د تایرايډ او د برین ډیولپمنټ لپاره
ورکو. نیکسټ زموږ سره فیډینګ پریکټس نو ایکسکلوسیولی برېسټ فیډینګ فار د 6 منث هغه خبرې وکړه نو ایکسکلوسیولی برېسټ فیډینګ به ته 6 منث لپاره کې اینڈ ټو ډیوز د کمپلیمنټری فود اپ ایٹ 6 منث په 6 منث باندې به ته کمپلیمنټری فود چې دی هغه یوز کولی شي لکه آیرن فورټیفاید سیریلز میشډ ویجیټیبل چې دي که سبزي ولته ته ورکوې نو سبزي چې دی اول به هغه میده کړي په لاسو کې کبار څنګه کوي خو هغه میده کړي او بیا به ورکړي صحیح ده. فروټس به ورکړي دغه شان دي پیورید میټ اینډ لیګیومز ګریجوال انټروډکشن اف د ویری ټیکسچر. اوس بعضې خوراکونه دي چې هغه ته ډایرکټ ولې نشي ورکولی نن به مطلب نن به صرف په هغه باندې ټیسټ کړي سبا له بیا په هغه باندې لږ سیوا ټیسټ بیا رو یو ګریجولی چې دی ته مخې ته هغه ټیکسچر کې او په هغه ټیسټ کې چې دی مخې ته ځي. دویم نمبر دی زموږ سره ټاډلر وایي د 1 نه واله 3 ایرز پورې ماشوم ته موږ څه وایو ټاډلر. انرژي نیډ د ده بیا څه وایو نو هغه د 1000 نه واخله د 1400 کیلو کیلوریز پر ډے په حساب سره موږ ورکوو ډیپینډنټ آن د اکټیویټي. اوس که هغه مطلب منډې ډېرې زیاتې وهي ګرځي که نه په ماشوم خو د 3 کالو چې هغه ګرځي که نه نو کله چې ګرځي شیطانیان ډېرې کوي صحیح ده نو په دغه کیس کې بیا به ته مطلب کیلوریز ته سیوا کولی هم شي. اپیټایټ ډیکریز کمپیر ټو انفینسي اپیټایټ چې دی هغه کمیږي مطلب که انفینسي ته موږ وګورو نو هغه اپیټایټ چې دی هغه لوږه چې دی کمیږي ځکه چې گروث چې دی هغه سلو شي. میکرو نیوټرینټس په دې کې څومره پکاري نو 1.5 ګرام پر کیجی پر ډے په حساب سره به زموږ سره پروټین پکاري. دا شنپیټ چې دی هغه 30 to 40% of the total calories do not restrict too much. بعضې خلک داسې کار وکړي وایي دا غوړي بالکل وړو له ورکوی مو نو موږ دومره زیات ریسټرکشن هم نه دی پکار صحیح ده. 30 to 40% کیلو کیلوریز چې دی د هغه هغې له پکار دی. کاربوهایډریټ چې دی هغه 130 ګرام پر ډے په حساب سره به ورکوي. ګلوکوز از د برین پرایمري پیول موږ ته پته ده چې ګلوکوز چې دی هغه زموږ د برین چې دی هغه پرایمري پیول دی دا از ا فیول چې دی زموږ برین یوز کوي صحیح ده نو هغې لپاره ګلوکوز پکار دی او دغه ګلوکوز ان د فارم اف کاربوهایډریټ په ته ورکوي ان د رینج اف 130 ګرام پر ډے. نیکسټ دی زموږ سره مایکرو نیوټرینټ کې زموږ سره راځي آیرن نو 7 ملي ګرام پر ډے په حساب سره به دا ورکوي. ډیفیشنسي چې کله د آیرن نشي بیا انیمیا راځي ډیولپمنټل ډیلی راځي. کیلشیم چې دی هغه به ورکوي د 700 ملي ګرام پر ډے په حساب سره. دا رینجز به یاد کړي د ام سی کیو ذریعه نه راتلی شي صحیح ده. پر د بون ډیولپمنټ اینډ ویټامین ډي 6 یونټ پر ډے او بل دی زموږ سره ویټامین اے اینډ سی نو سپورټ د امیونټي اینډ گروث. نیکسټ زموږ سره فیډینګ پریکټس نو فیډینګ پریکټسز به څنګه کې frequent small meal and healthy snacks. کم سنیکس چې هغه خوري سنیکس دی ته وایي که نه لکه یو ټایم روټۍ او د بل ټایم پر روټۍ پر منځ کې که موږ چېرته دغه وخورو فار ایګزامپل چینګم چې دی هغه موږ وخورو دغه شانتې نور مطلب د دکان د بلامتر چې دا ټوټل په سنیکس کې راځي خو دا سنیکس چې دی په کار دا دی چې هیلدي سنیکس وي صحیح ده. مطلب یا د یو روټۍ د یو میل او د بل میل په دې منځ کې ته یو شاټ غوندې کې بل یو میل واخلي صحیح ده نو دغې ته موږ یا برګر یا دغه شانتې پرایز وغیره دا ټرای کړي نو دغه زموږ سره بیا صحیح دا په هیلدي مطلب سنیکس کې راځي صحیح ده. انکریج د سیلف فیډینګ بټ اوایډ د چوکینګ هیزرډس. موږ په کار دا چې هغه په خپله باندې خوراک وکړي خو چې کله په خپله باندې خوراک لکه کولی شي هغه کولی هم شي خو د چوکینګ چې دی چانس یې ورته مطلب موږ وایو په وچه غاړه به شي صحیح ده. په هغې کې نټس ګریپس پاپکن اټسټرا دا راځي. ښه جي هول میلک ریکمنډډ انټل ایج 2 د ایج 2 پورې پکار دا چې موږ له هول میلک ورکوو دین ټرانزیشن ټو لو پیټ اف گروث از نارمل که گروث زموږ سره نارمل نو پکار دا دی چې موږ له بیا کم زموږ سره چې موږ ته پیروی جدا کړو ملایش ته جدا کړو صحیح ده او بیا هغه کم لاندې میلک چې هغې ته موږ وایو لو پیټ میلک یا ورته موږ سکیم میلک ورته وایو بیا چې هغه موږ ورکولی شو. نیکسټ زموږ سره پری سکول د 4 ایج نه واخله د 5 ایئر پورې دا زموږ سره سره فری سکول دی. په دې کې انرژي نیډ زموږ سره د 1200 نه واخله د 1600 کیلو کیلوریز پر ډے په حساب سره به ډیپینډینګ ان د سیکس اینډ اکټیویټي دا په دې باندې هم ډیپینډ کوي چې دا میل دی که فیمیل دی. اوس میل له بیا زموږ سره سیوا پکاري او فیمیل له کم پکاري صحیح ده. ښه جي میکرو نیوټرینټ نو پای کې پروټین زموږ سره 19 ګرام پر ډے دی او که د کیجي په حساب سره یادوئ نو 0.95 ګرام پر کیجي پر ډے ټیک ده. فیټس چې دی زموږ سره 25 to 35% of the کیلو کیلوریز دی او کاربوهایډریټ چې دی زموږ سره د 130 برابر یا د 130 نه سیوا ګرام پر ډے چې دی هغه موږ ورکوو. مایکرو نیوټرینټ کې زموږ سره آیرن 10 ملي ګرام پر ډے کیلشیم 1000 ملي ګرام پر ډے او بل دی زموږ سره ویټامین ډي 600 یونټ پر ډے اینډ زنک از د 5 ملي ګرام پر ډے. فیډینګ پریکټس به زموږ سره صحیح بیلنسډ میل یوزینګ د فیملی فوډس کله چې موږ په خوراک خورو په لکه مطلب په کور کې بقاعده چې موږ بیلنسډ میل واخلو
دغه شانتې انکریج د ویرایټي اف فروټس موږ له پکار دی چې ډفرنٹ فروټس نه موږ ټرای کو په دغه ایج کې ایج زموږ سره کم یو روان دی پری سکول والا ایج هغه کې 4 to 5 year والا صحیح ده ویجیټیبلز ګرینز پروټین سورسز لیمیټډ ایډډ شوګر اوس په دې دغه کې موږ له شوګر چې دغه کمول پکار دی صحیح ده پکار دی چې موږ شوګر کم خورو اینډ های سوډیم ډایټ پروسس فود بلې زموږ سره سکول ایج نو سکول ایج زموږ سره د 6 نه والا 12 year دی ایج ته موږ وایو سکول ایج د انرژي ډیمانډ زموږ سره صحیح د بوایز لپاره د 1600 نه واخله د 2200 کیلو کیلوریز پر ډے په حسابي او د ګرلز لپاره د 1400 نه واخله 2000 کیلو کیلوریز پر ډے په حسابي نیډز انکریز وذ د فزیکل اکټیویټي او د فزیکل اکټیویټي سره زموږ صحیح نیډز چې هغه سیوا کیږي نیکسټ زموږ سره مایکرو نیوټرینټس په دې کې څومره پکاري نو 0.995 ګرام پر کیجی پر ډے صحیح ده او که د ګرامونو په حساب باندې یادوي نو 19 نه واخله 34 ګرام پر ډے ډیپینډینګ ان د ایج صحیح ده او په دې کې د 25 نه والا 35% اف د کیلو کیلوریز او کاربوهایډریټ زموږ سره 130 ګرام پر ډے په حساب سره پکاري اوس تاسو په دې ویلیو کې کنفیوز کیږئ خو دا ځان ته یو چارت پام کې جوړ کړئ او چارت پام نه بیا ډېر په اسانۍ یاد شي بلې مایکرو نیوټرینټ نو مایکرو نیوټرینټ زموږ سره په دې کې پکاري د 1000 نه والا 1300 پورې کیلشیم دی پر ډے په حساب سره فیک بون فارمیشن په دې کې کیږي ځکه ولا کیلشیم سیوا پکار دی وټامین ډي چې 600 یونټ پر ډے او بلې زموږ سره آیرن نو 7 نه واخله 10 ملي ګرام پر ډے ان ینګر چلډرن او انکریز ټو 8 to 10 mg پر ډے ان اولډر کډز کله چې ماشومان بیا لویږي نو موږ له بیا د 8 to 10 د رینج ساتل پکار دي ټیک ته دونه فرق پکې نشي یا 7 to 10 یا 8 to 10 صحیح ده بی وټامین بی چې دی کنه هغه نیډ فار د انرژي میټابولیزم ډیورینګ د سکول اکټیویټیز کله چې سکول اکټیویټیز ته کې پای کې د تھینکینګ کې وغیرہ نور ویژن چې دی هغه پکې ډېر زیات یوز کیږي کریټیکل تھینکینګ خلک کوي کنه نو هغه کې زموږ سره وټامین بی یوز کیږي نو هغه زموږ سره هم په یو خاص رینج کې پکار دی فیډینګ پریکټس دا دی چې بریکفاست امپروو د سکول پرفارمنس اینڈ کنسنټریشن کله چې تاسو سهار ناشته ټیټه کړي مطلب کولی ناشته دې کړي نو بیا سړی پرفارمنس په دغه کلاس کې هم ښایي اټینشن یې وي کنسنټریشن هم برابري او هیلدي سنیکس چې دی هیلدي سنیک پای کې فروټس راځي نټس راځي ډیریز راځي دا بټوین د میل ته اخیستی شي ریکمنډډ دي صحیح ده پروموټ د هایډریشن چې دی هغه پکې پروموټ کا واټر انسټیډ اف شوګري ډرینکس پکار دی چې موږ بوتلې دا پیپسي ایټسټرا دغه ډرینکس چې جنک فوډ چې دي دا نه خورو او موږ څه خورو واټر چې دی سیمپل واټر اخلو د هایډریشن لپاره انکریج د فیملی میل فار بیټر ډایټري ان کوالټي موږ کوالټي خواله موږ وایو نو موږ ته خو بهرني خوراکونه ښه ښکارېږي خو موږ ته نه خو لکه بهرحال کم ماشومان چې هغوی ته بهرني خوراکونه ډېر ښه ښکارېږي په نسبت د کور نو موږ پریفرنس په سمه نه پکار دی کم چې د فیملی میلز دی فیملی ډایټري د هغې کوالټي چې ده ډایټري کوالټي هغه بیټر وي صحیح ده ښه جي د دې زموږ سره سمري دا شوه که نه چې په فسټ 6 منت کې به موږ ایکسکلوسیو برسټ فیډینګ دا د ایم سی کیو ځان سره ولیکئ چې دا به پکې خامخا راځي ورئ ښه ایکسکلوسیو برسټ فیډینګ ټیل 6 months فسٹ 6 منت به پاږي به صرف او صرف ته برسټ فیډینګ کې نور به هیڅ نه یوز کې د 6 نه والا 24 months پورې برسټ فیډینګ او پلس کمپلیمنټري فیډینګ مطلب د دې سره ته نور هم څه ایډ کولی شي خلک اکثر څه کوي ماشومان له چې دی الو چې دی الو ورله لږ میده کې هغه ورله ورکړي چاول چې دی هغه ورله ورکوي دغه زموږ سره کمپلیمنټري فیډینګ کې راځي ټاډلر اینډ اولډر چلډرن کې پای کې وت بیلنس ډایټ فار کې وت فوکس آن د کیلشیم آیرن وټامین ډي اینډ هیلدي پیټس دا خو ایزي دی نیوټریشنل 4 نمبر چې نیوټریشنل نیډ سپورټ دا زموږ سره په څه کې هیلپ کوي نو هغه په ګروث کې کوي کاګنیټیو ډیولپمنټ کې امیونټي کې په سکول پرفارمنس کې دغه شان نیکسټ دی زموږ سره سکول ایج نو چلډرن ریکوایر د بیلنس انرژي پر د گروث اینڈ لرننګ ود ایمفسس آن د بون هیلث آیرن سټیټس اینڈ د هیلدي ایټینګ دا خو ایزي دی په دې کې نور څه نشته دغه زموږ سره ننني سلایډز وو انشاءالله سبا کوشش کوو چې دا سلایډ چې دی کور کو یو لیکچر په دې کې بل پاتې کېږي که نور نوي سلایډ چې دی هغه بیا راغلل نو هغه چې دی بیا د ټایم سره ټیچ کوو او خو بیا هم په دې کې د چا خو اوسه پورې څه کوېسچن نو یو کین کمنټ اس صحیح ده انشاءالله وی ول ریپلای تھینک یو سو مچ